السلام علیکم. ډاکټر اعجاز علي صاحب تاسو عمران خان صاحب حوالې سره څه ویل غواړئ؟ وعلیکم سلام لقمان بھائی، تاسو ښه یې؟ طبیعت هم ښه یې؟ ماشاءالله تاسو ډېر ښه سوال وکړو. اصل کې نن سبا حالاتو کې چې دی که نه جي پاکستان چې په کوم صورتحال سره روان دی نو الحمدلله بهتر روان دی جي. که په نظره باندې وګورئ نو پاکستان داسې ملک دی چې د ده په ورلډ کې نوم نه ښکاره کېدو. الحمدلله موږ له الله تعالی ډېر ښه لیډر راکړی دی چې ده په دې دنیا کې پاکستان وښولو او بلکې پاکستان په سر باندې نه دی ولاړ بلکې د ټول د امت چې کوم مسلمانان دي دې په سر ولاړ دی. کشمیر دی، کشمیر دپاره جنګېږي. دغه شان څونه په کوم ځای کې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ګستاخي وشي د هغې په سر باندې ودرېږي او ښایسته بیان کوي. دا اوس چې امریکا کې کم بیان کړی نو د دې نه غټ اثر چې دی هم په یهودو پرېوتی دی. ولې چې هغې سره د ځان غم دی چې دا یو لیډر چې دی دا څه چې لیډر دی او انشاءالله دا 70 سال نه چې کوم د حالات را روان وو نو د دې پته نه لګېده ولې چې ملک کې پالیسي چینج شي نو هغه د ملک له ډېر زیات نقصان ورکوي. اوس که پاکستان کې کوم د پېښور دې له KPK نوم ورکړی شوی دی نو دې KPK نوم بدلولو باندې په دې باندې ډېر زیات غټ اثر پرېوتی دی. په دې باندې د حکومت ډېره زیات خرچه کېږي، تاوان کېږي. او بلکې بله خبره دا ده چې زمونږ ملک ډېر زیات غریب دی، دې کې د عوام ډېر زیات بېوسه دي، روزګار شته دی نه. نو الحمدلله اوس دونه دی پاکستان چې دې خپله خپو باندې واپس ودرېږي او دې کې چې عمران خان سره کم سپورټ خلک دي نو الحمدلله هغې هم ترې رستو کېږي نه، بلکې هغې ورسره ښه مضبوط ولاړ دي. او دا چې کم خلک ګیله کوي نو خیر د ګیله نه ده پکار جي. ولې خامخا انسان د کمې پیشي کېږي، انسان پیدا شوی کمې پیشۍ کې دی جي، دنه کمې پیشي کېږي نو حوصله افزایي ورکوئ جي او د خپل د دې لیډر چې دی د ده سپورټ وکړئ نو انشاءالله 5 سال بعد به تاسو وګورئ چې دا پاکستان څنګه بدلیږي جي. او دا پاکستان به 5 سال بعد بیا خپلې پالیسیانې ښیي چې آیا په ورلډ کې څنګه چینجز راځي او زموږ پاکستان کې څنګه چینجز راځي. بیا به د عمران خبره ټیک ده چې بیا به خلک د بهر نه دلته بزنس له راځي، دلته به راځي، دلته به تاسو سره روزګار کوي. خو ولې وجه څه ده چې هغې ته به پته ولګي چې آیا پاکستان چې دی دا اوس په سم لیول باندې روان دی. سټاک ایکسچینج چې دی دا پروزي راپروزي د دې نه غټ ډیلران یېرېږي یې تښتي. وجه چې دلته حالات بدل شي، دلته حکومت پسې عوام راپاسي، خبرې اترې ورته کوي. وجه څه چې عوامو ته خوراک سم نه میلاویږي، ګراني شوه ورته. حالانکې دا ګراني داسې نه ده. که اوس تاسو وګورئ چیني ده نو چیني بی د عمران نه چېرته میل شته دی، هېڅ هم نشته. دا میل چې دی دا د جهانګیر صاحب دی او د هغه د طرف نه دغه شیز ګران دی. که تاسو اوړه وګورئ نو اوړه هم دغه شان دي جي. عمران وي زه چې کومه محکمه کولو که موږ ګورم هغه د کرپشن نه ډکې جي. نو اول به موږ دا کرپشن ختمو انشاءالله عین پس به بیا زموږ ملک تر کېږي. والسلام. ډاکټر صاحب چې څنګه د معاشره کې دغه روان دي که نه ګراني شوه لاندې طبقه لکه مطلب ډېره زیاته خفه ده دي له ډېر زور ورځي که نه لکه مطلب اوړه ورته ګران شو، مین شیزونه چې کم دي که نه دا شی نه ورته ډېر ګران شو. نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ ډېر زیات خفګان کوي نو دې حوالې سره تاسو دې حوالې سره به موږ د ووایو چې ګراني اوس نه ده، ګراني د وخت سر نه را روانه ده. په نورو څونه دلته څونه حکمرانان راغلي دي، څونه د پارټیانې بدلې شوي دي، په هغې کې هم ګراني وجي. خو هغه ټایم کې چې اواز نه اوچتولو وجه دا ده چې کله غټ سړی اواز اوچت کړي نو غریب ورپسې خامخا اوچتېږي. اوس که د یو علاقې چودري وي هغه اواز اوچت کړي نو خامخا به هغه سره دا نور زمینداران اواز اوچتوي. او وجه دا ده چې غریبي خو زه منم غریبي ده جي او موږ غریب خلک یو نو دا غریبي به ختمول غواړي جي. دا داسې نه ختمېږي. موږ ودرېږو صرف دا 15 کاله دي، دا 15 کاله لږ برداشت وکړي انشاءالله دا پاکستان به بدل شي. او زه خپله سپیشلي د PTI سپورټر یم او انشاءالله زما فیملی به هم وي او زه خپله د دې پوره عزم کومه چې زه انشاءالله PTI په دې سپورټ کوم چې پاکستان کې یو واحد یو لیډر دی چې عمران خان دی راغلی د ده چې څه په زړه هغې په خولې نه چېرته جیداد شته نه سم نشته راغلی دی جي. که د ده سره د پیسې لالچ ده ته وی یا د سره ده ته پیسه خوښوي نو هغه خپله وایي چې ما به یو کمنټري کوله
ما به په کروڑونو روپۍ ګټلې جي. څنګه دا رمیز راجا دی د دې نه واقع ښه ټیلنټ و جي. پاکستان چې ورلډ کپ ګټلی دی د ده په بادشاهۍ کې ګټلی دی، دې کیپټن و. خوش او وسیم اکرم خپله وایي چې ده به مونږ ته خبرې کولې وجه که مونږ به الیجیبل وم نه ده به مونږ ورته داسې جوړ کړو چې مونږ به چې یاره دا میچ به ګټو. نو انشاءالله دا یو میچ دی او دا ګټل دي چې په هر طریقې نو لږ ورته ځان سخت کړي ودرېږي انشاءالله. دا زموږ د را روان نسلونو لپاره دا دی یو ښه لیډر پیدا شوی. زه به دا ووایم او ډېر ښه انسان دی او د دې مستقبل لپاره ډېر اوچت شوی. مونږ به یو یا به نه یو، خو زموږ را روان نسل چې کوي که نه نو هغه به ډېر متاثره کېږي. تاسو څه وایئ؟ یاره جي دا زمونږ دپاره الحمدلله کارونه ټول هر څه الله کوي، هر څه بندوبست هم الله کوي او دا جوړولو والا هم الله دی، راوستلو والا هم الله دی، بوتلو والا هم الله دی. خو دا دی دا زمونږ فیوچر دی جي. دی به زمونږ په فیوچر کې ډېر زیات مونږ ته دی ډېر زیات په کار راځي. وجه دا ده چې دې شي دی ودرېږي نو دی اوس اول خپل ملک د قوم چې دی د دې کرپشن ختموي چې آیا دا چې کومه پیسه ده دا نوره ډوبه نه شي. دی اول دا ختمول غواړي او دې نه پس چې دا ختم شي دې نه پس به بیا دې پاکستان له ترقي ورکوي او بیا به دې ته انویسټران راځي. ولې چې دې اوس دا دنیا ته ښیي چې آیا پاکستان په کوم صورتحال باندې روان دی او الحمدلله زمونږ خزانه کې اوس دوباره پیسې راغې او منی چې دا الحمدلله اوس ترقي کوي. نو انشاءالله ډېر زر به تاسو وورئ چې پاکستان ترقي وکړه او هر یو شیز به انشاءالله ارزان شي. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه، تاسو مونږ له قیمتي وخت راکړو او ستاسو ډېره مننه. انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا چې ویډیو جوړو نو تاسو سره مونږ مخاطب کیږو او خان صاحب باره کې څه ملګري معلومات کې نو انشاءالله ایله به انفارمیشن ورکړئ. صحیح شو؟ انشاءالله. سلام علیکم.